من الشيطان الرجيم وإلى ثمود معنا وأرسلنا إلى ثمود لقل ومنغا ثمودانو تا أخاهم مرور ددي چه ددي ورورو في النسب پنسب کی لا في الدين نپدين کی يعني أخاهم نبي ددي صالحا صالح عليه السلام قال نوير صالح عليه السلام قومتا يا قومي قوم زما وعبدوا الله عبادت الله تبارك وتعالى كويا ما لكم نشتد تاسل من إله سوك إله غيره غير دا الله تبارك وتعالى دا الله تبارك وتعالى غزات هو انشاكم چه دا پیدا کری تاسو لرا دستشینا من الارض دزمکینا یعنی تاسو دا آدم علیہ السلام نه پیدا کری و آدم علیہ السلام دزمکینا شو نو اصل الاصل دزمکی شو او دا الله غزات واستعمركم مانا زیاد عمرون در کری تاستا یومنا یا واستعمركم مانا جعلكم عمارها وسكانها گرزولی تاسو الله تبارک وتعالى جوړون کی پدزمکه کی د آباده او بیا اوسیدون کی پزمکه کی نو یا معنا شو ضحاک سی بویا واستعمركم مانا اطال عمركم او د کړي عمرونه تاسو 309 واخله تر زرو پوره یا گرزولی تاسو باری تعالی جوړون کی پدزمکه کی د آباده بیا اوسیدون کی یا کثرت د عمر شو یا کثرت د عمارت شو فيها پدزمکه کی فاستغفروه پس بخنو غاړي د الله تبارک وتعالى نا ثم توبوا بس الیه د الله تا ان ربي یقینا رب زما چې قریب نزدې ده من حيث العلم والقدرت د وجد علم او د قدرتنا مجيب قبلون کې د دعا ده لکه دویمه سپاره کې الله وی اجيبوا قبلهم ز دعوه الداعي دعا د دعا کون کې دا دعاني کلم چې معنا دعا غواړي نو مجيب قبلون کې د دعا ده قالوا نو ولدي ثموديانو يا صالح عليه السلام قد كنت پتا کې سره وی توفینا پمون کې مرجوون مانا امید کړي شوی قبل هذا مخکې د دینه دا اوس چې تمون ته د بت عبادت پرې دیا د پلارانو لارې پرې دیا قبل هذا د دین وړاندې ډېر خومیدونو زمونږ د تانا خو زمونږ ډېر خو د غوره خبرو امیدو نو تام په دې خبرو شروع کړه چې دا بت عبادت پرې دیا د پلارانو لارې پرې دیا مون خدا امید کولو چې ته به زمونږ دین ته واړې اتنهان آیات منی کې مونږ لرا نعبد دا چې عبادت وکړو مونږه ما دا بوتانو یعبدو چې عبادت بکولو آبا انا پلارانو زمونږه ته دین مونږ منی کې واننا یقینا مونږ چې لفي شک خامخ په شک مما دا غسنه تدعونا چې تبلی مونږ الیه غیرا مریب دا سه شک یعنی ظاهر الشک هغه شک چې زړه کې ګډوډي اچي مریب معنا ظاهر الشک هغه شک چې په زړه کې ګډوډي اچي قال انو صالح علیہ السلام قوم یا قوم زما ارایتم ایوینی تاسو کوینی نو جواب را کیا ان کنتو کچری یمزا علی بینت پواضح دلیل باندې من ربی د جانب د رب زمانہ واتانی او را کړي ماته الله تبارک وتعالى منه د جانب خپلنا رحمت منا نبوتا نو فكيف لا اعبده زسرنګ عبادت بعد بری تعالی ونکم دلیل امراته واضح را کړي او نبوت امراته را کړي دی باوجود به زسنګ فكيف لا اعبده عبادت ونکم درب فمن ينصرني پسوک دے اغزاد ينصرني من يمنعني چې منکی مانا من الله مانا من عذاب الله دا عذاب دا الله نه منکی ان عصیته کچره ما نه فرمانی وکړه د غیلا سوق بشته چې ما د عذاب د الله نه منکی نه نشته سوق نو فما تزيدونني پس نه زیاتوي تاسو مال را غیر تخسیر بغیر د تاوان نه یعنی تاسو خو مال را تاوان نه سوا نور څه زیادت نه راکوي قومیان ورته ویل خامخا مونږ ته یو معجزه
یو معجزه وخایا په صدق ستا باندې معجزه پیش کا. نو صالح علیہ السلام ورته ویل څه معجزه غواړي؟ وی دې کاڼي نه اوخه راوباسه. ویا قوم صالح علیہ السلام ورته وی قوم زما هذه ناقة الله دغه د اوخه د الله لکم تاسو لرا یعنی جعل الله لکم ګرځولې تاسو لرا الله تبارک وتعالی دی اوخی لرا آیتا یو معجزه نخه په سبانه په صداقت زما باندې چې زه رښتینی رسول یما او په وحدانیت د باری تعالی باندې دا یو دا معجزه دا نخه ده چې الله یو دی. فذروها پس پریک دی اوخی لرا تاکل چې خوراک کوي فی ارض الله پس مکه د الله کی. ولا تمسوها ای ولا تصيبوها مرسوي تاسو دی اوخی لرا بسوئن په بده سره یعنی په زخمی توب سره بسوئن معنا بعقر په زخمی توب سره که زخمی مکړه دا اوخه یا ان قتلتموها که قتل مکړه دا اوخه فيأخذكم پس وبنسي تاسو لرا عذاب قریب نزدې روسته د 3 ورځونه بیا به تاسو باندې عذاب راځي کدا مقتل کا زخمی موکا. رب کریم فرمایي فاقروها پس دې زخمی کا دی اوخی لرا یعنی دا پوندې تنه وهلا فقتلوها پس قتل کدی دی اوخی لرا. فقال پس دا چا قتل کړو اشق الناس بدبخت په خلقو کې پیغمبر علی السلام وی وسوک دی هغه قدار بن سالف دی چې د صالح علی السلام اوخی قتل کړو. دیم علی سیب ته هغه کس ته چې تابه شهید یا عبدالرحمن ابن ملجم المرادی. نو کله چې څوک معجزه وغواړي بیا د معجزې نافرمانی وکي سپک ورته وګوري بیا بری تعالی د طرف نه عذاب باغی باندې راځي. نو کله چې دی قتل کدی خو لرا فقال پسویل صالح علیہ السلام تمتعوا منعيشو عيش کوي په کورونو خپلو کې اوس فی دارکم په کورونو خپلو کې 3 ایام 3 ورځې بعد به تاسو باندې عذاب راځي. قومیانو ورته ویل چې نه خیسده ورته په اول ورځ بس تاسو دا رنگونه زیړ شي په دویم ورځ باندې بس تاسو دا رنگونه سور شي په دریم ورځ باندې بس تاسو دا رنگونه تور شي. نو هم دغه سی وشو وی په څلورم ورځ باندې به تاسو باندې عذاب راځي هم دغه سی وشو په اول ورځ باندې د دې رنگونه زیړ شو په دویم ورځ باندې د دې رنگونه تک سور شو او په دریم ورځ باندې د دې رنگونه تک تور شو. عذاب پیراتلو والاو نو دی پوه شو چې عذاب راځي. نو دا کفنونه خپل وتړل ځان لا او کوم یو قوم د چې خپل ځان ته کفنونه تړلې دي که تاسو نه چاته پوسو کو ورته دا د صالح علیه السلام قوم دی. نو ویل ورته باری تعالی تمتعوا منعيشو عيش کوي کو فی دارکم په کورونو خپلو کې 3 ایام 3 ورځې په څلورم ورځ باندې به عذاب راشم دغه سراغه به عذاب. ذالک دا عذاب وعد داس وعده د رب کریم فرمای غیر مکذوبه غیر کذب چې دروغ پکې نشته هیڅ دروغ ورکې نشته. فلما پسر کلا جا چراغ امرنا من عذابنا عذاب زمونږ نجینا مون نجات ورکو صالحا صالح علیہ السلام لرا والذین وکسان لرا آمنو چی ایمان راوړو معه د سره برحمتنا برحمت زمون سره برحمت سره منا د جانب زمونږ او نجات ورکو مونږ دی لرو من خزي یوم اذن د عذاب او د شرمندگی یوم اذن د دغه ورځینا. رب کریم فرمای ان ربک یقین نفس تا چې دی هو القوی قوی ذات دی نجات ورکو خپل دوستانو ته د عذاب نه العزیز و غالب ذات دی زورور ذات دی په انتقام د دشمن باندې. واخذ الذين ولا کسان ظلمو چې ظلم کړو سشونی ول الصيحه आवाज سخت دهشتناک आवाज په وشو ان جبريل عليه السلام صاح عليهم صيحه واحده. جبريل عليه السلام په आवाज کو یو سخت دهشتناک आवाज په وکړو فهلكوا جميعا طول هلاك شو. رب کریم فرمای فاصبحوا پسوګرځید دي فی دیارهم پکورونو خپلو کې دی आवाज نه بعد جاثمینا مړه پراته پړ مخی په زنګنونو خپلو باندې جثوم ستوي چې چر کوم حالت کې پروت وي د مرګ په ټیم کې دی ته جثوم ویل کیږي.
داسې شو سبا ته په خاریه کې څوک هم نو پاتې. رب کریم فرمای کأن لم یغنو لکه چې نو دی فيها په دغه ځمکه کې، لکه چې دی په دې ځمکه کې اړو اوسېدلی هم نو د مخې ختم کړله. رب کریم فرمای الا خبردار ان ثمود یقینا دا ثمودیان چې کفرو دی کفر کړو ربهم در خپل فاهلكهم پس هلاک بیا د دل الله تبارک وتعالى رست د کفرنا. الا خبردار بعدن لري والد رحمت د الہ نه د چالره لثمود د پاره د ثمودیانو